په ټوله دنیا کې 100 درجه حسن 100 درجه په 100 درجو کې 90 درجه حسن یوازې د بیبي حوا و لس پاتې په لسو کې 9 درجه د یوسف علی السلام ځان لا او یو حصہ بیا ټول دنیا ته تقسیم شوی دا موږ او تاسو په یو حصہ کې راغلي څوک راکې لک خدي او څوک راکې زلیخا چې په معنی شو دا سه معنی شو چې بالکل لیوانه شو د مصر خزو پراپګاندا وکړه چې زلیخا د بادشاہ خزه دا او په خپل غلام معنی ده په خپل مرئی معنی ده زلیخې ته مور وی چې بچیا زه خو له شرمولم ته په خپل غلام معنی نو هغه الفاظو ترجمه او بزرګ کړی دا چې زلیخې مور ته وی چې زلیخې وی مور مکړه ما ته دا خبر نورې زلیخې وی مور مکړه ما ته دا خبر نورې زړې وړې دې لما تشمه ګوګل ما ته دا خبره مکړه ما زړه نشته دننو ستا خبره به تسلیمای څوک منی به یو د مصر د ټولو جنکو پراپګاندا شروع کړی دا چې زلیخا په خپل غلام مینه ول ډېر قرآن دا قسم کړی زلیخی روټای وکړاو د مصر ټولې جنکای راوغوښتې چې راوغوښتې روټای په وخوروله او بیا ولا چړې او مالټې په لاس کې ورکړ او دغه ټیم کې زلیخی خپل نوکرانو ته وی چې دا یوسف علی السلام حمام ته بوزي چې د غسل کیو خې صفا جامې واچي او بیا په دې مجلس راولې دا حمام کې جوړ کو راي اوس یوسف څنګه ونو خدای دې راته جنت کې وخینو دنیا کې خو ګرانه ده چرای وستو د جنکو مالټي او چړې په لاس کې نیولې چرای وستو مجلس کرا درنه کو زلیخی ویل غدا دې چې عزت مینه چې د جنکو ورته دا څوکته نو الله په قران کې وایي چې فقطعنا ايديهن اټول جنکو د مالټو په ځای خپل ګوتې غوسې کړې لاسونه غوسې او پزان پوي نشو زلیخی ورته وسوای عادت بس جنکو چې زمونږ د پلارم توبه ده خدا چلو کا ویلو سره ته علاج وخای چې د ما سره خبرې کوي نو جنکای ورته وی چې یو ځل بیا روټایو کوم موږ راغواړو د راول نو موږ بدرته علاج وخای دا جنکو مطلب دا چې یو ځل بیا راولي چې بیا یو تاسو خیال نو عرض مې داو چې قران کریم دا تفسیر ده بعض د بعض او انعم الله دین حسینان مراد دی خسته خلق مراد اوس هغه خسته خلق تعریف په خپل خدای کړی دی چې انعم الله څوک دی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وګوره صدیقین بیا څوک دي انبیاء خدا سي صدیقین څوک دي صدیقین هغه خلق دی لکه ابو بکر صدیق ټول مال حاله په سردار کونین باندې قربان کړ ټول جامع زړې لنګ نو د ببر اشاره لنګ والو او چې کوم ځای شلیدل نو ستن او تار نو اې د کیکر پازغي هغه سوري بند کړی ګندلی ابو بکر صدیق جبرائیل علیہ السلام راغی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکتنو هغه د ببر شړای لنګ والے وو د کیکر پازغي باندې هغه سوري ټپ کړی هغه سلنګ جبرائیل اموال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا ودی و یا رسول الله زما د خدای په ذات قسم چې نن د ابو بکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د خپل خدای ټول ملائکو ته حکم کړی چې داسې لنګونه وه تاسو خیال صدیقین دې خلق ته وي
چې د چا د پرتوک پلنګ باندې به الله دومره ناس کولو چې د ټوله خدای ملائکو ته دوی چې نن داسې لنګ وهي دا لنګ په ما ډېر خلک دا اوس د ټوکو خبرې هم دي بیا دا خلق په دې خبرو څه دي دا روټي خلاص په ډبې نه دي بالکل قسم په خدای دی چې دې قوم ته زګوریا والله العظیم درته چې دې قوم ته زګورم اورم دومره می تړ تور دي چې د پاکستان دا نوم را باندې د بد زناور نه بد کله کله دی ہمارا معزز پاکستان ہمارا محبوب پاکستان پاکستان نو آیا محبوب ہماری محبوب عورتیں زمونگا محبوب خزی زمونگا محبوب جنکے پاری می سٹیڈیم کیا لکان سرنگتا چوڑو والا زمونگا محبوب لونا زمونگا خزی داوایا بیا د دې بل ملک بجټ ته بلش پواورېدو سپکه ارزان شو یا غریبان خدایم نور دل وګي مړکا تاسو بده غټانو طبيعت سبا غړيږي خزه بم ورته غړيږي لونه بم ورته غړيږي زامن ګاندوان بم ورته غړيږي بجټ واورېدو ارزان څه شو کو د خزو لپسټک سرخی پودر ناخن پالش د خزو د میک اپ سامان چې څومره ده اټولو نه کسٹم ډیوټی لري شو ارزان شو اره زړه به مسجد په مخ باندې وړم مګیو جنای بخشای ته چا خزه در کې بدرنګي نو دا شی ارزان وړای دینه کسٹم ډیوټی لري وی سی آر نه لري کړه ټلویزیون نه لري کړه چې سسو نه لري کړه کل هم د دمتوب او د کمزرتوب سامان چې ده هغه ارزان کړو سره باټینګل چې غریب چټنی ورته راوکی او روټا ورته خو په 14 روپۍ کیلو دا بجټو د سرمایدار څومره اسباب چي دي داغه نه کسٹم ډیوټی لري کې هغه ارزان کړو او د دې غریبانو نه به والله کفری دي چې دوی نه خزي نه یاد دا قوم د خبرم ته یادونه او دغه څه کم قوم کې چې عقل او شعور را نشي ا قوم خدای نه اوچته تا چورس تیریږي لاندې کیږي با چورس تیریږي لاندې کیږي زمون د مل قوم کې شعور نه راځي کوم قومونو کې چې شعور راشي هغه اسمان سره خبرې دي کې سړیتوب شته ته د خپل قوم سړیتوب وګور دلی ته زتلې مو په 84 کې مون سره گاډ شکان ډرایوران را سره اندوان سړیتوب وګورا د مانزه وخت د چراغ اندو بلاره او درولا یا سیک ول بن نماز کته होटल तब चौधरी जी चाय में स्कल था अगर होटल तब सिख वाला गए ड्राइवर या गार्ड वाला वेल भैया हमारे मेजमान है अच्छी चाय पिलाओ कहीं नाराज न हो जाए दायद पुलिस अखलाक सिकान हिंदू मात सकी कम जेब चौधरी भी चरता जेबम का तो आप आराम से हम इधर बैठ जाए इत्मीनान ما سره مرګریو انبرسر کې د سکانو هغه دربار تلاړ پښتنې ته کوي چې هغه سکانو ستاسو کم قسم قدر او عزت کړي دلته خو ته جمعات تورشه جمعات سکانو ولا شربتونه پیش کړ جمعات لورشه چې مولا صاحب وګیا ما تا غلخته وګوره چې در پسې راوای دا ستاسو خلکو کریکټر دی او دا ستاسو کردار نن هغه هندستان دی چې په دنیا حاوی دی تاسو سره یو ځای آزاد شوه نو عزیزانو ارض نه داو چې تاسو به یو ورځ نه بل نه خوارېږئ د بل نه به بل نه خوارېږئ د بل نه به بل نه ذلیل کېږئ کم کردار چې د مسلمان د پاره پکارو هغه کافر واغسته هم مسلمان کې نشته کم کردار چې د کافر پکارو هغه مسلمان کې
بد اخلاقه، بے سړی توبه، د انسانیت نه وته، د سړی زوی نه، دا د مسلمان شیوات. نو عرض میں داو چې انعمت علیہم هغه خلق دی چې کوم خلقو به کنزلی واوري او داغه بدل کې به دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم انعمت علیہم کنو امن عم کنزلی به واوري دي او بدل کې به سوي چې اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. خدای دا ناپوه دی هدایت ورته، دا ناپوه دی هدایت ورته. د کار باران پیوش بدن مبارک د وینو ډک شو، پړی د وینو ډک شو. الله ورته وی چې وارم په دا خار طائف ته ببل مخې واړم، اسمان ته ګوري چې الله په ما د کانو بارانو کته په د رحمت باران. هغه د پیغمبر دعا او ورشه په ټول سعودي عرب کې د طائف نه يخذب النشط. نو عزیزانو عرض میں داو چې انعمت علیہم بعلکیږي چې استخلا د صدیقین، شهدا، انبیاء، صالحین د دوی په شان، ستا کردار د دوی په شان، ستا عبادت د دوی په شان، تب انعمت علیہم الکی. نن خطیو دا زمون غنده بزرگانو تورشه اور حضرت چاوی پیر صاحب ته ډالای وړه ویلاره کې مریدانو نو اغیرا نواغسته چې یاره پیر صاحب ته ډېر راغلي دي مونږ له راځه وې دنه چې لارم پیر صاحب ته مې چې دې ډالای مې راوړه بار مریدان را نواغست ویل راته چې خدای دې هلاک کړي هلاک سره راغله ما چې دعا راغله خدای دې تباہ راوړې دې مال ورته کړه بار مریدان له یو وګوره منګ لراشه جمعه استاد یو جوړه مې در تسپینه مزیدار وروړې و خو بار مې یو بربندولې دوه غلا مې ورکا زاور کېګه مړه جوړه دې وروړې ستا پلار چری پورا نو کړې نو زه دې به خبر پسې وباس خدای راستی کډنه په مونږ پوښم الله اوس دې د پاره مجنونان پکار دي مجنون پکار څنګه مجنون امام حسن او حسین بیمار دي حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې کدا دواړه خدای جوړ کړي مونږ بدرې روزي نه دواړه خدای جوړ روزيونی وسار ما خام لای چې صدور بشر روټه تیار کا بار دروازه کې چا आवाज وکړي دو کسانیو دو روټه پکار دي د خدای په نام دواړه روټه یو غلې دی روزم وشپه بیا نه حرج سبا بیا روزه ما خام لبیا دروازه کې چا आवाज وکړي غریبان یو وګیو روټه پکار روټه بیا پدری مورز ور سره بیا دا چلو درې روزي په نهار اونې درې روزي ځان له بیرو جماعت تیار کړو او چې ما خام با आवाज وشو ځان به پرې خو بل لبه ور او به کیدا شیخ ته چې د پولاو مجمع درته پرته او په خیر بوټه د غوښم پرته ذکر چې اهدنا الصراط المستقیم کې الله ته درخواست ده د هدایت اوس یا الله مونږه په سملار روان کا د چا پلار صراط الذین انعمت علیهم داغه خلق لار چې تا په انعام کړي دي او مهرباني دي په کړي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه داغه خلق لار چې تا په غضب کړي اوس دې کې دا تفصیل نشته چې انعمت علیهم کم خلق دي الله پاک چې پچا باندې انعام او مهرباني کړی دا کم خلق دي دې الفاظو کې دا تفصیل نشته دې مقام کې دا یو خبره یاد لرئ چې القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن کریم چې ده اغا بعض الفاظ داغه د بعضی تفسیر یو مشکل لفظ چې قرآن کې چرته راغلی نو الته داغه بل ځای کې تفسیر شوی لکه قرآن کې راځي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے ایمان والاو دا اللہ نو یریږئ حق تقاته
دومره ویریږي چې څومره د هغه نه د یریدو حق دی. اوس دلته که تاسو سوچ وکئ دا الله چې څومره شان دی او څومره لویوالی دی او څومره زور دی او څومره قوت دی او څومره طاقت دی، نو الله وی زما د لویوالی، زما د زور، زما د طاقت، زما د شان، زما د قهر مطابق ویریږي. حق تقاته دا من چې څومره داغه نه د یری حق دی دومره ویریږي. او څومره چې داغه نه د یری حق دی دومره زمون طاقت شته. تاسو شته